حضرت عبدالعزیز الدباغ رحمت اللہ علیہ دا سوال قائم کرے دے او بیا داغے جواب کرے. اگه وی چې دا غیبت نو دا یو رائے و د ملائکو چې یا الله مونږ تا سره برای راست تعلق ده ستا انوار و تجلیات ار وقت گورو نو مونږ نه تصورم د یو غلطی نشي کېدی. بنی آدم چې ته پیدا کې نو ستا او داغي په منځ کې به حجاب نو اغوی بتا ګوري نه نو چې تا نه ګوري نو بیا به په هیڅ ګناه باندې هم صرف نه کوي. قتل بم کوي او زنا بم کوي او غلا بم کوي او دا اللہ پاک ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلم زه پوهیږم په هغه سيزونو باندې چې په هغه تاسو نه پوهیږئ. تاسو چې ما ګوره یو غلطی نه کوئ نو دا دومره لوی کمال نه دی. په دې بنی آدمو کې به داسې مخلوق وي چې ما به نه ګوري او غلطی به نه کوي. کمال دا دی چې ما نه ګوري او غلطی نه کوي. دا کمال نه دی چې ما ګوري او غلطی نه کوي. تاسو خیال را نو عبدالعزیز الدباغ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا په حقیقت کې غیبت نو دا یو حکایت ہو چې یا الله سنا چې هغه خلق تا نه ګوري او بیا ټول ازمکا د ګناه مرکز او د ګناه محور شي. دیو جنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اس لکی چې په بنی آدمو کې وګورئ یو لک سلیری زرا پیغمبران علیہم الصلاة والسلام اللہ دا ہر قوم پیغمبر دا اغا قوم دا جنس نہ پیدا کرے او دا اغا قوم نے پیدا کرے بیا دا اغا پیغمبر تاریخ وګوره چې هغه د خپل قوم سره څه کړی دي قوم د پاره څه کړی دي او دا الله د مرضا او دا هغه د رضا د پاره څه کړی. اسے بطور نمونہ ذکریا علیہ السلام قوم نا منڈی کړی او قوم ورپسې چراوینی سي او مړی د چې منډي کې نو دی ونه نه پناه وغوښته او ونه ته وی چې مال پناه راکنو او ونه داسې شک شو او دې پکې ورننه وته ونه بیا یو ځای د قوم څخه چلو کو چې د ونی په دی من زیاره کې چاره کې منس کې چې دونی مشي الله پاک په دی ونه کې وې ذکریا علی السلام چې تا پنا د ونی نه وغوښته پکار داو چې مان دې پنا وغوښته تاونه نه پناه وغوښته اوس بغږ نه کې
کدی غږ کو دوی به د حرکای تب په منځ دوش کدی غږ کو نو د پیغمبرای د لیست نه بد نامه او باس ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام غږ نه ارا په ورله په دې خېټه او ونه سره ارا کو دو نیمه تاسو خیال چې تا ته پکار دانو چې تا ونه ته ویلې چې مال پناه زما په موجودګۍ کې ته پناه د بل چانه څنګه غواړې ګوره یوسف علیہ السلام هم ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر زلیخی په جیل کې اچولې دی د خوبونو په تعبیر ډېر خپېده یو سړی خوب لیدل او د ته وې د ورته وې چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به وځې د جیل نه او د بادشاہ په ډیوټي کې به ولګې آرڈر ورپسې راغی چې تب رها شوې د جیل نه او د بادشاہ ډیوټي کې به لګې یوسف علیہ السلام ورته وې دی الګ ته چې د بادشاہ ډیوټي ته ورشي نو لګ زما شپارس ورته وکړه چې داسې یو الګ په جیل کې پروت دی کمام د جیل نه وبس الله ته دا خبرم خوښه نشوه یوسف علیہ السلام ته وی چې زما په موجودګۍ کې تا دا قیدی په خله بادشاہ ته شپارس ولیو نو بادشاہ آرڈر وکړو چې دا الګ چې کوم یوسف په جیل کې دی دا 12 کال نور قید دولس کال کې نو عزیزانو عرض میں داو چې د پیغمبرانو دومره غوندې ادا خدای پاک ور سره برعکس دا کړی دي چې زما په موجودګۍ کې ته د غیر الله نه امداد ولې غواړي او زما په موجودګۍ کې د غیر الله ته شپارس ولې حسنات الابرار سیئات المقربین کم شی چې زمون په حق کې نیکی ده آدم مقربین په حق کې ګناه ده مونږ چا د پاره شپارس کو چاله کده دې غریب سړی دا کار دی ولایو کنو دا مونږ د پاره نیکی ده په دې مونږ لا اجر به ملاوي لیکن که پیغمبر چاہتا ہوئی چې د پاره دا کارو کا دا داغي په حق کې ګناه ده ځکه چې داغه برای راس رابطه د خدای سره ده او برای راس تعلق چې ده هغه د خدای سره نو عزیزانو عرض میں داو چې ملائک په خپل ځان کې دا غیبت کون کی نو د دې خپل خیال داو چې ګورانی کی به جوړ هغه خلق کوي چې د چا برای راس خدای سره رابطه او برای راس خدای ګوري او هغه سره تعلق بل یو سوال دی چې آدم علیہ السلام ته چې حکم د ملائکو شوه او چې سجده ورته وکړي دا حکم صرف د زمکه ملائکو ته او کدا اسمانونو ملائکو ته نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا حکم صرف د زمکه ملائکو ته زکه چې د خلیفہ پس مکه خدای پاک جوړ کړو د خلیفہ د اسمانونو نو خلیفہ د زمکه لہذا
کم ملک چې پزمکه اوسیدون هغه ته حکم وشو چې تاسو آدم علی السلام ته سجده او په دغه وخت شیطان هم په دغه ازمکه کې د ملائکو کې موجود او نه موجود دا د معلم الملکوت د ملائکو استاد دو شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړي شپږ لکه کاله په دې ځمکه داسې ځای نه و پاتې چې د په خدای ته سجده نه ولګو نو چې ملائکو ته حکم وشو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ ټول ملائک په سجده پرې دی ولار پاتې دو نک چې وې نکړه الله ته تپوس کوي چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک ما چې تا ته حکم کو چې ته سجده وکړو ته ولې ونکړه ولې نو دی ورته وایي چې قال انا ز خیر منه زد دی آدم نه بهتره خلقتنی من نار وخلقته من طین زد اور نه پیدایم چې یو پاک شه دی او د خټه نه پیدا زد ته سجده ولیو انا دا انا ټکه و انا ټکه دومره خطرناک دی چې د سړی دین او دنیا دواړه رسوا کی نور کپڅ پويږي کنه پويږي خودمره به پويږي چې پدری سلوي کاله د پاکستان کې هر حکومت چراغله دي نو هغه انا ټکه ویلې چې زبداو نو یو حکومت په سړی توپ د دې پاکستان نه کوشوي نه یو ټول خدای داسې ذلیل کړی دي او داسې رسوا کړی دي او داسې شرمولی دي چې دنیا ته خودلی دي چې دا وګورئ دا رسوا د زمانه دا موجوده حکومت دویم مونږ بداو ایو په کې تقریر کولو چې رنگونه مخړ دي زو تاسو ته سور ټه پر پشان شروع کو نو انجام ګورئ نن هغه خلق چې چا پرون د دې حکومت په تسپو مده ویلې نن هغه خلق ورپسې کنځلې کوي داغه وجه څه ده چې دې حکومت انا ټکه کړې ده چې زبداو نو انا ټکه شیطان کړو الله ورته وی چې فخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين تا انا ولي وي انا خو صرف د خدای شان دی او دا غزاد ته او دا غ طاقت ته چې هغه وی چې انا یا الکبریاء ردائی اللہ وی کبریائیت زما صدر دے بلم سوکشتا چه زما پا مخ کی غرور کی تکبرو کی زان تاوی چه زم سشیما بل سوکشتا لا
بل څوک چل کله نه چې خدای دا دنیا پیدا کړي ځنه ملائکی ادرولی او هغه ته ویلي دي چې تاسو وایي چې لا په دې لام باندې د احمد را کاږي لا نو چې د کروڑونو کال او شو چې هغه ملائکی پیدا دي او په دې لام د احمد راخکله دي لا دا به د قیامت تر ورځې پورې دا لا مدرا کوي نو د قیامت پورس چې الله عدل شروع کی نو ملائکی به ورته مخامخ راشي وي بچي الا الله لا معنا اچ نشتا سشتا نو قیامت کې ورته چې الا الله مگر کشتا نو د غزاد په علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ په وجود قائل نه دي او هیڅ نشته تاسو مونږ هیڅ ولی او کم شی به سبا عدم کیږي نو هغه نن تصور د عدم جایز یو سړی به سبا یو شی به سبا نه نو کته نه وای چې نشته نو دا جایز نو کل من علیها فان دا یو قانون کل من علیها فان سچ تاسو ګورئ دا به فناش باقی بچي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام صرف ستاد پروردگار ذات به باقی نور څه اوس مونږ زمونږ مور پلار وګور او زدا تصور کوم چې زما مور چرته پیدام نه و زما پلار چرته پیدام نه نومو نشان اذا وجد فتلاش ایو بزرگ وی کنا وی ترا پا یاد یادی بابا کڑا چه حغس شو ورطا نگاہ کڑا ترا پا یاد یادی بابا کڑا چه حغس شو ورطا نگاہ کڑا بادشاہی لاردا کاروان تیریگی سحر سبا دے بلبل چغیگی ترا پیاد یادی بابا کڑا چہغس شو ورطا نگاہ کڑا بادشاہی لاردا کاروان تیریگی سحر سبا دے بلبل چغیگی بلی او بزرگ وی غنی خدایا حقا کلی یاران سشو د مجلس میں ہم نشین محبان سشو چسی حدب پی زماد خوک خاطر شو پجڑا لڑ توتیان بلبلان سشو کل اشیابا حق تالا و ترجو کا دکاتب پبیاس کے نقش بیان سشو د بسمل ستار غلد غم جاڑی علاج غاڑی سکندری طبیبان سشو لا نمو نشان اگا خلق لار چلار با پی خخ کاری دا اس سے دا بٹیر بچی پاتی اس خودار سڑی مخت چے گورے الٹائی بدل اگا کلی خلق اگا خستا خلق چے پلار بروانو لار با پی درنخ کاری دا اس چے پلار خلق روانی تب ہوئے چے چرتا دا خرب چے روانی نے روانه د سړی توپ دا نه خبرې د سړی توپ دی نه شان شوکت د سړی توپ
بوت ته چې ګوره ته به چرته د قچر نه پیدا دی خلق لا آئنده نسلونه ګوره مور او پلار یو رنگي بچي چې ته پیدا شي ته به چې خدای خبر چرته د کارغه نه پیدا دا مردار پکې د کمی قالب کې رات وته